په حالت د اعتدال کې نکاح واجب ده. حالت د اعتدال چې کله طاقت په مہر او په نفقه باندې انسان ته یي، هغه بره د حدیث نه مسله راوتله چې په مہر او په نفقه باندې انسان ته طاقت یي. او دغه شان د رسول الله علیه السلام نه په نکاح باندې مواظبت ثابت دی. او د نکاح نه انحراف دا د سنت نه انحراف، د نکاح نه انحراف د سنت نه انحراف دی. نو دریم نمبر حالت د نکاح د سنت والی دی. سنت کله دا یکون سنتا مؤکدتا فی الاصح فیأسم بترکه ویصاب النوا تحسینا وولدا حال الاعتدال ای القدرة على وطن ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة والإنكار على من رغب عنه در مختار کتاب النکاح. وی مذهب الصح دا دی یعنی زیاد صحیح چې په حالت د اعتدال کې نکاح سنت ده. که څوک د نکاح نه ځان لري ساتي ګناهګار دی. که چېرته د نکاح نه مراد د دې انسان نکاح کوي په دې خاطر چې پاک دامني مې راشي، اولاد مې پکې نیک وشي صالحه، نو په دغه حالت کې بیا په نکاح باندې الله دې انسان ته ډېر زیات ثواب ورکوي. چا په فضایلو کې به موږ ذکر کو. رسول الله علیه السلام فرمایي تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود. تاسو د هغې ښځې سره نکاح وکئ چې محبت کوونکي او ډېر اولاد زیږوونکي. ظاهره ده چې محبت در سره کوي نو اولاد به دې ډېر زیږېږي، محبت در سره نه کوي اولاد به دې ډېر نه پیدا کېږي. لکه زموږ یو پښتون واده کړی و نو خلکو ته وایي چې زما د ښځې سره محبت نشته. چا ورته وایي چې څو بچي دي؟ وایي 12 بچي مې دي. ویل څنګه شوي؟ ویل داسې شوي چې په واده مې وکړ نو په اولني کال مې 3 پیدا شو. چا چې کله به خلکو ته ویل ښځې سره دې مینه شته که نه؟ نه ورانه مې ده ورسره. ویل ولې دې ورسره ورانه ده؟ وایي چې واده مې وکړ نو په اوله کال مې 3 بچي پیدا شو. یو ته مې نوم کېښودو سمندر خان، اول خان او شروع خان، افتدا خان. بیا مې پسې 3 نور وشو په 2م کال کې. نو بیا مې ورته نوم کېښودو چې همت خان، برکت خان، عزت خان. بیا مې پسې 3 په بل کال کې وشو. بس نومونه مې ورته کېښودو زمین خان، اسمان خان، جبال خان. بیا مې پسې 3 په بل ځل باندې وشو. نو ښځې مې راته ویل چې سړیه دا ځل به ورته ته نوم نه ږدې، زه به ورته نومونه ږدم. نو هغې ورته نوم کېښو بس چې بسکر خان، شرم کر خان، رحم کر خان. بس په دې پسې اکثر را یادېږي که نه. نو د هغې نه بعد مې د ښځې سره ورانه راغله. اوس واده ورانه مې ده ورسه. دې زما سه ایله 4 کاله بچو همت وکړه که نه. هغه چا ویلي وی یو دغه طالب واده کړی و، نو چې واده یې کړی و مدرسې ته تللی و. نورو ملګرو ته یې تپوس کړی چې نکاح څنګه ده، څه مشکلات پکې؟ ویلی چې مړه بس نور پکې ډېر زیات مشکلات نه، خو دا فرض او واجب او سنت پکې ډېر ګران دي. وی دا فرض او واجب او سنت پکې څه دي په واده کې وروسته؟ وی فرض پکې بیبي ښځه د هغې حکم به مني، واجب پکې د مور او د پلاري، او سنت پکې د رونو د خویندو. صحیح شوه؟ نو رسول الله علیه السلام فرمایي چې محبت کوونکي او اولاد زیږوونکي. دا هم په هغې پسې وویله چې دا یې لا محبت نه کوه، چې محبت یې کوه نو څه به یې کولی. تاسو نکاح کوئ د هغه مینه کوونکي سره چې ستاسو سره محبت کوونکي ښځې او اولاد یې زیږېږي. نو لازم نه دی چې محبت کوونکي به اولاد به ډېر، ځکه اولاد د الله د طرف نه ورکړه ده. ځینې خلک ډېر غلط تاثر او نیت خوري. قرآن خدا صفا فیصله کړل، چاته نارینه چاته زنانه، څوک شنډي. زمونږ په دې معاشره کې یو خبره وایي مشهوره ده، موږ ته خو داسې زیات معلومات نشته، خو اوس مې په ځان پوه کړو چې مطلب یو هلک واده وکړو، 1 کال پورې بچی پیدا نه شو، نو بیا پرې خلک غلط شک کوي. نو دا لوبې قصې ټوکې پرېږدئ. زه به ته ډېر داسې وښیم، هسې مثال په طور وایم، موږ ته معلوم وي
چې هغه باندې ټیک ګرځېدلی نه او د واده نه بعد به یو کال بعد بچی شوي نو ته سوي. لہذا د خپل اندازې چې دا ټیک نه اولاد د الله ورکړه ده کله چا کیږي ټیک ده کله چا نه کیږي هم د الله ورکړه ده دې کې دا نشته چې دا لک ټیک نه د ګرځېدل جو اولاد نه کیږي دا زنانه ټیک نه د اولاد نه کیږي نه دا د الله جل جلاله عطا ده ورکړه ده په دې باندې شک نه پکار. نو ځنې زنانه به ستاسو محبت کوي اولاد به نه کیږي الله به نه ور کوي ځنې زنانه اړ محبت نه اولاد ورته خډیر شي میلاو شوی. فإني مکاثر بكم الامم ابو داود حدیث نمبر 2061 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د هغه زنانه سره نکاح وکړئ چې هغه د خاوند سره محبت کوي اولاد ډیر کیږي ځکه چې اولاد ډیر نو پر ورځ د قیامت به ماته فخري چې زما امت زیاتی. او دا حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت د اهل جنت صفونه کله ولګي یو سلسل صفونه وي. رسول الله فرمای اتیا به کې زما د امت اتیا صفونه به زما د امتی. معقل بن یسار ټوټل حدیث د چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی یا رسول الله ما ته یو خزم ملاو شوی ده نسب والا ده خیسته ده نسب هم خده رنگ هم خده هر څه باندې الله خبره کړل وانها لا تلد وانها لا تلد خدای اولاد نه کیږي افاتزوجها ای زور سو واده وکم یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام منکو. بیا دویم زلاغه یا رسول الله نسب هم خده د الله نبی خاندان هم خده خیستم ده زور سو واده وکم. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي د داسې خزي سو واده وکا چې ډیره محبت کوونکی ډیره بچی زیږونکی ځکه زما په نور امتونو فخر کوم چې زما امت ډیری فإني مکاثر بكم الامم. بهرحال نو د نکاح انحراف نه د کول پکارو نیت پکې د اولادو چې الله مال اولاد راکي او نیک صالح لويش. نن سبا خلک خپل بچی ته سوچ نه کوي بچی راوړو بس سکول ته ورشتو یونیورسيټي ته خیال ادارې چې دا تعلیم به وکي دا غزګین نه براوزي نو د تعلیم زده کړی چې دا غزګین نه راوزي نو په دنیا کې خو به د پیسه پیدا وشي زما خو یقین نشي ما خو مخکې خبره وکړه چې ستا په دنیا کې پیدا وشي ها لیکن آلته ورته دومره زهر وراچیلی چې هغه پر رب په نبی ګوته اوچتای نو د داسې اولاد نه بیا نه اولاد خده د داسې اولاد نه بیا نه اولاد خده چې هغه تعالی د خسارې او د نقصان سبب جوړیږي ځکه الا کلکم را دا چې دلته د نظریه او عقیده خرابېږي ته ورته خرچه ورکې. نن ما تاسو کې سټوډنټ خوده شي په سلو کې یو صرف چې هغه خپل کار کوي او خپل تعلیم کوي نه هغه الګ به تعلیم کوي چې هغه تر کور نه انکم ملاويږي اوس چې د کور نه ته پیسې نه ورکې نو هغه ته دا زهر لويږي دا نو وایو چې بچي من باسا خو انګريز ته ما جوړوا. نن ځوانانو سه یاد کړل چې په مدارسو کې علیمانو زین په دې کې صفائی یعنی سپک نه سبګ نه پرتګیستو ته چې دا ماډرن دی یا سترګوالو ته پردوزن انو کتو ته ماډرن می دغه ماډرن ته مبارک. دغه شان حدیث مبارک کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي من کان موسرا لعین کحا چاته چې اسان چې نکاح وکي او دا ونه کړه ثم لم ينكح فليس مني دا زمونږ نه دی یعنی زما په سنت باندې دا انسان نه دی. نو نکاح سنت دا دلته موسر قید لګول چې نهر نه نفقه ورکول شي او په جما باندې قدرت لري په دې شرط ښه اسنه چې رسنی پر دې لور د کور تراوستي. انس بن مالک فرمایي جاء رهط الى بيوت ازواج النبي يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم سخلق رال یو ټوله د نبی علی السلام بیبیان نه سوال وکړو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څنګه عبادت کوي. کله چې ورته هغه خبر ورکړ د دې دا خیالو کانهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي دویل چې موږ د نبی علی السلام په شان نیو. نبی علی السلام عبادت اگر چې کم دی خو
کوم خو د هغه په شانتي قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر هغه ته خو الله مخکې وروسته ګناهونه بخل دي. قال احدهم اما انا فانا اصلي الليل ابدا یوی چې زب همیشه د شپې منځونه کوم. وقال اخر بلویل انا اصوم الدهر ولا افطر ابدا زب همیشه روزي نیسم چرته به روزه نه ماتوم. وقال اخر دریم وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا زب د زنانو نزان جدا کوم همیشه لپاره به زواده نه کوم. فجاء رسول الله الیهم د الله نبی راغه په دی په قال ویل انتم القوم الذين قلتم كذا وكذا تاسو دا قسمه خبري شروع کړل دي. اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم زپتا سټول کې د الله نه ډیر ریګم او ډیر پرهیزګار ځان ساتم. ولكني اصوم وافطر زرو جام نسم زي افطارم کوم رو جماعته واصلي يعني اصوم رو جام نسم وافطر او زه روزه نم نیسم یعنی کله روزم کله نیمه. واصلي زمنزم کوم وارقد واتزوج النساء زخوبم کوما زل شپې منزم کوما ما نکام کړل. فمن رغبان سنتي فليس مني نو تاسو کې چې څوک زما د سنت نه تختی دا زمنګ نه نه. اگر که تاسو ډیر زیر منډي وخه او دا وای شي یاره منګه دغه نه کو عبادت نکاح نه کو په دې باندې موږ اوچات شو. بهرحال په دې دوه قسمونو باندې ما بیان وکړو. باقي قسم د سنت تعریف د سنت تعریف او مکروه نکاح دا ان شاء الله په آینده درس کې